بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 62 نمبر درس ان شاء الله اسماء ظروف کې اسم ظرف زمانو کې بنن به اخیری قبلو او بعدو وایو. د قبلو معنی د مخکې او د بعدو معنی د رستو. دا قبلو او بعدو چې دی کنه دی به همیشه مضاف راځي. قبلو به مضافي او دا بعدو به مضافي. ټیک شو جی. نو کله چې دا قبلو او بعدو چې کله مضاف وي او مضاف الیه په لفظونو کې لیکلی نه وي، په لفظونو کې لیکلی نه وي او د متکلم په نیت کې وي، لکه زړه کې ورته اوس یاد دی چې یاره پلانې مضاف الیه دی خو هغه لیکلی نه دی، وایي چې یاره د مختصر کولو دپاره لیکلی نه دی. نو په لفظونو کې مضاف الیه لیکلی نه وي او د متکلم په نیت کې وي، لکه یاد وي ورته چې دا پلانې مضاف الیه دی. ٹھیک شو. نو بیا به دا قبلو او بعدو مبني وي چې کله قبلو او بعدو مضاف وي او مضافره په لفظونو کې نه وي لیکلی، مضافره ورسره لیکلی نه وي او خو متکلم ته یاد دی چې دا فلانې مضافره دی، نو بیا به دا قبلو او بعدو مبني وي. دا قبلو او بعدو به څه وي؟ مبني وي. او که چېرته دا قبلو او بعدو مضاف وي او مضافره موجود وي په لفظونو کې، نو بیا به دا قبلو او بعدو معرب وي. ٹھیک شو جی. چې کله قبلو او بعدو دا مضاف وي او د مضاف الیه موجود وي، نو دا قبلو او بعدو به معرب وي. یو خبره شو. معرب مطلب دا دی چې دا به کله قبله وي، کله قبلې به وي، کله قبلو به وي. قبلو، قبله، قبلې درې واړه راتلی شي. او چې کله دا قبلو او بعدو مضاف وي او د مضاف الیه چې دی که نه هغه نه وي لیکلی شوی، نه په لفظونو کې موجود وي او نه د متکلم په ذهن کې موجود وي، نو بیا به دا قبلو او بعدو مبني وي، معرب به وي. ګوره چې کله قبلو او بعدو مضاف وي، کله قبلو مضاف وي او د مضاف الیه موجود وي په لفظونو کې لیکلی وي، نو بیا به دا قبلو چې دی دا به معرب وي. دقه شان بعدو چې دی بعدو مضاف وي او د نه وروسته مضاف الیه په لفظونو کې لیکلی وي، نو بیا به دا بعدو چې دی دا به معرب وي. ٹھیک شو. معرب دا دی چې د دا کله به زبر وي، کله زیری، کله پیش، دا پې بدلیږي، را اعراب به پې بدلیږي، را بدلیږي، نو ځکه ورته معرب وایي. او چې اعراب پې نه بدلیږي که نه او په رفعي نصبي جري حالت کې په یو اعراب وي، نو هغې ته مبني وایي. ٹھیک شو. او چې کله دا قبلو مضاف وي او مضاف الیه نه په لفظونو کې لیکلی وي او نه د متکلم په ذهن کې وي، نو بیا به هم دا قبلو معرب وي، دغه د اعراب به بدلیږي، را بدلیږي. دغه شان بعدو دی. بعدو مضاف دی او مضاف الیه په لفظونو کې لیکلی نه دی او د متکلم ذهن کې هم نشته، نو بیا به هم دا بعدو چې دی دا به بیا معرب وي. ٹھیک شو. او دریم نمبر قسم داسې دی چې کله قبلو او بعدو که قبلو مضاف وي او مضاف الیه لیکلی نه وي خو د متکلم ذهن کې وي، نو بیا به دا قبلو مبني. دغه شان بعدو چې دی دا بعدو دا چې کله مضاف وي او مضاف الیه د متکلم په مضاف الیه لیکلی نه وي او د متکلم ذهن کې وي، نو بیا به دا بعدو چې دی دا به معرب وي. زه درته مثالونه لیکم. اول دا د کتاب والا چې کوم سبق دی هغه اول وایو، بیا درته آسان مثالونه زه لیکم. قبلو او بعدو چې کله مضاف وي، دا قبلو به همیشه مضاف راځي او بعدو به همیشه مضاف راځي. دا یاد وساتئ. دا قبلو به مضافي او د ده لپاره به وروستو مضاف الیه راځي او دغه شانتې به بعدو مضافي وروستو به ورله مضاف الیه راځي. نو چې کله قبلو مضاف وي، چې کله قبلو او بعدو چې کله مضاف وي او مضاف الیه په لفظونو کې لیکلی نه وي، لیکلی نه دی، ٹھیک شو، خو د متکلم په نیت کې وي، د متکلم په نیت کې وي، نو بیا به دا قبلو او بعدو مبني وي. ٹھیک شو. لکه داسې مثالونه بیا ورکړي. لله الامر من قبل ومن بعد. دلته کې من چې دی که نه دا د اسم نه مخکې لګي او اسم له زیر ورکوي، خو دلته دا من د قبلو نه مخکې لګېدلی دی او د من له زیر نه دی ورکړی. وجه څه ده؟ دا من دلته مبني دی. وجه دا ده چې دا قبلو چې دی دا مضاف دی خو د مضاف الیه په لفظونو کې نشته خو د متکلم په ذهن کې شته. په ترجمه کې به هم وی، په ترجمه کې به هم وی، په ذهن کې خو وي خو ترجمه کې به هم وی. ٹھیک شو. دغه شانتې ومن بعدو پکار ده چې من جاره د بعدو له زیر ورکړی وی، بعدې کړی وی، من قبلي ومن بعدي پکارو، خو دلته د من چې دی د قبلو له زیر نه دی ورکړی، نو مطلب دا دی چې دا قبلو مبني دی. او دغه شان د من چې دی د بعدو له زیر نه دی ورکړی، نو د دې نه پته لګي چې دا بعدو مبني دی.
ځکه مبني باندې یو اعراب وي د هغه اعراب بدلیږي نه یعنی زبر چې که زبر پې وي نو حالت رفعي کې به هم زبر وي نسبي کې به هم زبر وي جري کې به هم زبر وي که پیش پې وي ضمه وي پې نو بیا به حالت رفعي کې هم ضمه وي حالت نسبي کې هم ضمه وي حالت جري کې به هم ضمه وي وګوره اوس دا حالت جري دی پکار دی چې دلته کې دا مبني وي د دې لاندې زیر وي د دې قبلي لاندې خو دلته کې د من دې له زیر نه دی ورکړی من پې عمل نه دی کړی وجه سره دا قبلو دلته مبني دی نو مبني باندې حروف جاره هم اثر نشي کولی نو دا ولې مبني دی دا قبلو مضاف دی خو مضافله په لفظونو کې نشته خو د متکلم ذهن کې شته ټیک شوه په اصل کې دی په اصل کې داسې دی من قبلي کل شیء دا کل شیء چې دی که نه دا کل شیء دا مضاف الیه دی دا قبل مضاف دی او دا کل شیء بیا دا مضاف الیه بیا دی قبل له دغه شو مضاف الیه دی نو دا بیا مضاف الیه دی نو دلته کې مضاف الیه لفظونو کې مې لیکلی دی نو وګوره بیا پرې قبلو باندې من اثر کړی دی چې کله د قبلو نه رستو مضاف الیه ذکر وي نو بیا به پکې دا من اثر کوي او چې کله د قبلو نه رستو مضاف الیه ذکر نه وي نو بیا پکې دا من اثر نشي کولی ها په دې پوه شوې جي ومن بعد کل شیء دا یو چې دی که نه من قبلو ومن بعدو دا اصل کې داسې دی ښه اصل کې داسې دی وګورئ ورته او من قبلو دی او ومن بعدو دی نو دا اصل کې دی ومن بعد کل شیء دا بعدی مضاف دی او دا کل شیء مضاف الیه بیا د دې مضاف دپاره مضاف الیه دی دا د دې لپاره مضاف الیه دی نو وګوره دلته د بعدو نه پس مضاف الیه شته که نه بعدو مضاف دی او د مضاف الیه په لفظونو کې شته نو اوس وګوره د من پکې اثر کړی دی دلته کې وګورئ دا بعد قبلو چې دی که نه قبلو دلته قبلو دی ځکه چې هلته کې هغه دغه نشته مضاف الیه نشته او چې کله ورله موږ مضاف الیه ولیکلو په لفظونو کې نو اوس د قبلو نه اوس قبلې شو د من د قبلو له زیر ورکو نو کله چې قبلو او بعدو دا چې کله مضاف وي او د مضاف الیه په لفظونو کې نه وي نو بیا به دا قبلو او بعدو مبني وي او چې کله د قبلو او د بعدو نه پس مضاف الیه موجود وي په لفظونو کې موجود وي نو بیا به دا قبلو او بعدو چې دی دا به بیا معرب وي اوس دې ته وګورئ ټیک شوه لکه لله الامر من قبل ومن بعد دا دلته کې من قبلي پکارو خو د من ولې زیر نه دی ورکړی ځکه چې دا قبلو مضاف دی مضاف الیه په لفظونو کې نشته نو ځکه د من پکې اثر نه دی کړی دقه شان ومن بعدو چې دی دا بعدو مضاف دی او مضاف الیه لفظونو کې نشته نو دا من پکې اثر نشي کولی او چې کله د قبلو نه پس مضاف الیه لفظونو کې راشي نو بیا به په دې قبلو کې دا من اثر کولی شي دا من به د قبلې له زیر ورکړي دغه شان بعدو مضاف دی او د مضاف الیه چې دی په لفظونو کې موجود وي نو بیا به دا من د بعدې له زیر ورکوي ټیک شوه دقه شان دی دلته کې قبلو چې دی هماغه قبلو دی من قبلو دقه چې کوم من قبلو دی هغه دلته کې هم شته خو هلته کې په قبلو باندې پیش شو دلته په قبلې لاندې زیر دی وجه څه ده چې دلته کې د قبلو مضاف نه پس مضاف الیه لفظونو کې موجود دی ځکه د من د قبلې له اوس زیر ورکړی دی چې کله د قبلې مضاف نه پس مضاف الیه موجود وي نو د قبلو له به بیا د من زیر ورکولی شي او چې کله د قبلو مضاف نه پس مضاف الیه موجود نه وي نو بیا د من د قبلو له زیر نشي ورکولی دقه شانتې د بعدوم ده چې کله د بعدونه پس مضاف الیه په لفظونو کې موجود وي نو د بعدو له به د من زیر ورکوي او چې کله د بعدونه پس د مضاف الیه لفظونو کې موجود نه وي که نه نو بیا ورله د من چې دی د بعدو له زیر نشي ورکولی ټیک شوه او بله جمله ده داسې انا حاضر من قبلو پکار ده چې دا من قبلې وي خو دا من قبلو دی نو فورا ذهن ته راوله چې یاره دلته کې خو دا قبلو مضاف دی او د مضاف الیه په لفظونو کې نشته خو د متکلم ذهن کې شته د متکلم په ذهن کې شته نو اوس دا قبلو چې دی که نه دا مبني دی چې کله د قبلو نه پس مضاف الیه لفظونو کې نه وي او دا به بیا مبني وي مضاف الیه د متکلم په ذهن کې وي په لفظونو کې نه وي نو بیا به دا من په دې قبلو کې اثر نشي کولی او که اقا د متکلم د ذهن نه دې راوښکلو او لفظونو کې دې ولیکلو مضاف الیه نو بیا به دا من نه دی په دې قبله کې به اثر کولی شي لکه دا اصل کې داسې دی من قبلو چې دی که نه دا اصل کې دی من قبلکا دا قبل مضاف دی او دا کا مضاف الیه دی ضمیر مجرور متصل مضاف الیه دی ٹھیک شو نو د من دلته اوس پر قبلی کې اثر وکړو
ځکه د قبلو مضاف نه پس مضافره په لفظونو کې موجود شو چې کله د قبلو مضاف نه پس مضافره په لفظونو کې موجود شي په دې قبلو باندې به بیا د من اثر کیږي او چې کله د قبلو نه پس دا مضافره لفظونو کې نه وي نو بیا دا من په دې قبلو کې اثر نشي کولی دلته کې زه څنګه لري د من په قبلو کې اثر نه لري کړی وجه سره ځکه د قبلو مضاف مضافره په لفظونو کې نشته او د متکلم ذهن کې شته ٹھیک شو او دا متا تجیء معنا دا تبا کله راځي نه زمون خواله تجیء تبا کله راځي نه متا معنا دا کله تجیء ته راځي نه زمون خواله بعدو دینه پس ٹھیک شو نو اوس وګوره دلته بعدو مضاف دی او دا دلته بعده پکار دی خدا خو بعدو دی وجه سره وجه داره چې دلته د بعدو مضافله په لفظونو کې نشته خو د متکلم ذهن کې شته دا اصل کې دی بعد هذا یعنی بعد هذا متى تجيئنا بعد هذا متى تجيئنا بعد هذا نو ګوره دلته کې بعدو ذکر دی په دې بعدو باندې را پیش ذکر دی چې دلته کې د بعدو نه پس مضافله لفظونو کې نشته نو چې کله وګوره دا مضاف شو او دا مضافله ورله په لفظونو کې راوستو نو اوس دا بعدو نه دی دا اوس معرب شو ٹھیک شو او چې کله دی داغه نه دی دا مضافله دا دی ورله د لفظونو نه ختم کو خو د متکلم ذهن کې شته بیا به دا بعدو مبني وي په دې اوس پوه شئ که نه اوس درته زه د دې قبلو او د بعدو درې دغه لیکم شکلونه لیکم دا قبلونه دی دا بم په دریو حالتو کې وي او دا بعدم په دریو حالتو کې وي اول حالت دا دی چې کله دا قبلو مضاف وي او د مضافله لفظونو کې موجود وي نو دا به دا قبلو چې دا به بیا معرب وي لکه اول نمبر ګورئ اول نمبر درته لیکم چې قبلو مضاف وي او مضافله لفظونو کې موجود وي نو قبلو به معرب وي ٹھیک شو مثال در کومه لکه جاءنی زما خواله راغی خالد زما خواله خالد راغی قبل زیدن وګورئ دلته اوس دا قبل زیدن دا قبل مضاف دی د ده نه پس مضافره موجود شته دی که نه نو اوس دلته دا قبله مبني دی معرب دا قبله دلته معرب دی ځکه چې د قبله مضاف نه پس مضافله لفظونو کې موجود دی ټیک شوه لکه دا اوس قبله مضاف دی او دا زیدین مضافله دی دا مضافله چې دی بیا دلته کې مفعول فی شو نو وګورئ دلته کې دا قبله چې دی دا معرب دی ځکه چې د مضافله موجود دی نو دا اول شکل شو اوس دویم شکل ته ګورئ دویم شکل ته دقه شان بعدوم دی بعدوم هم دقه شانتې دی د هغې مثال به درته ولیکم جاءني خالد بعد عمر جاءني خالد بعد عمر وګوره دلته دا بعد مضاف دی او مضافله موجود دی نو دا بعد اوس معرب دی بعد سره معرب دی ځکه چې د مضافله موجود ده پوه شوې دقه شان دی اوس د دې دویم یو شکل درته لیکم دویم شکل دا دی چې قبلو یا بعدو
که قبلی وي که بعدو وي دا مضاف وي او مضافله نه په لفظونو کې شته نه په لفظونو کې شته او نه د متکلم ذهن کې شته نو بیا به دا قبلو او بعدو دا به بیا معرب وي ٹھیک شوه چې قبلو او چې قبلو مضاف وي صرف قبلو چې وي منو دغه ور سره وایه چې قبلو مضاف وي او مضافله نه په لفظونو کې وي نه د متکلم نیت کې وي نه په لفظونو کې وي او نه د متکلم په نیت کې وي چې کم کس خبره کوي نو د هغه ته اړول یاد نه چیرې دا د چا نه مخکې راغلی او متکلم په نیت کې او نه د متکلم په نیت کې وي لکه مثلا جاءني خالد قبلا جاءني خالد زما خواله خالد راغی قبلا مخکې نو چې د چا نه مخکې هغه ډول ذکر نه دی زما خواله مخکې خالد راغی دا پکې ډول ذکر نشي چې یاره د چا نه مخکې راغی د چا نه مخکې رانغی نه په لفظونو کې شته نه د متکلم په نیت کې شته نو دلته وګوره قبلا نو اوس دا دې ځای کې دا قبلا چې دی دا اوس دغه دی معرب دی ځکه چې د مضافله چې ده که نه هغه نه په لفظونو کې شته نه د متکلم په نیت کې شته د قبلا مضاف دا قبلا چې دی نه د هغه مضافله په لفظونو کې شته نه د متکلم په نیت کې شته بس یاره خالد زما خواله مخکې راغلی خالد زما خواله مخکې راغلی دی د چا نه مخکې راغلی هغه ډول هېڅ پته نشته ٹھیک شو نه په لفظونو کې شته دی چې یاره خالد زما خواله مخکې راغلی د زید نه نو دا ډول شته دی نه لفظونو کې شته نه په متکلم په نیت کې شته نو دلته کې دا بیا معرب دی اوس دریم قسم دی چې قبلو یا بعدو مضاف وي او مضافله په لفظونو کې نه وي خو د متکلم په نیت کې وي متکلم په نیت کې وي ٹھیک شو لکه مثال به درته زه ولیکم جاءني زید زما خواله راغی قبلو نو دلته کې دا قبلو مضاف دی او مضافله چې دی که نه هغه د متکلم په ذهن کې شته دا اصل کې دی قبل عمرن زید زما خواله راغی د امر نه مخکې زید زما خواله راغی د خالد نه مخکې نو متکلم به لکه زید زما خواله مخکې راغی نو وګورئ دلته کې دا قبلو مضاف دی او مضاف دی او مضافله نشته مضافله لفظونو کې نشته خو د متکلم ذهن کې شته چې دا عمر دی خالد زما خواله امر نه مخکې راغی نو هغه امر لفظونو کې نشته خو دغه په دغه کې شته دی په ذهن کې شته نو دلته کې به جاءني زیدون قبلو دلته کې دا اوس معرب دی دا مبني چې کله مضافله لفظونو کې نه وي او د متکلم نیت کې وي نو بیا به دا قبلو او بعدو دا به بیا مبني وي
ټیک شوه. درې خبرې دي جی چې کله دا قبلو او بعدو دا مضاف وي او مضاف الیه لفظونو کې موجود وي نو دا قبلو او بعدو به بیا معرب وي، او چې کله دا قبلو او بعدو مضاف وي او مضاف الیه نه په لفظونو کې وي نه د متکلم په نیت کې وي بیا به معرب وي، او چې کله دا قبلو او بعدو دا مضاف وي او مضاف الیه په لفظونو کې نه وي خو د متکلم ذهن کې وي چې یاره فلانی کس دی، ټیک شوه، خو د جملې مختصر کولو دپاره هغه مضاف الیه نه دی لیکلی نو بیا به دا قبلو او بعدو مبني وي. چې دا قبلو او بعدو مضاف وي او وروستو ترې مضاف الیه لفظونو کې وي نو بیا به دا قبلو او بعدو معرب وي. یو خبره. دویمه خبره چې قبلو او بعدو مضاف وي او مضاف الیه نه لفظونو کې وي نه د متکلم ذهن کې وي بیا به هم دا قبلو او بعدو معرب وي. او دریمه خبره چې دا قبلو او بعدو دا مضاف وي او مضاف الیه په لفظونو کې نه وي خو د متکلم ذهن کې وي نو بیا به په دې حالت کې به بیا دا قبلو او بعدو دا به بیا مبني وي. ټیک شوه. د دوو حالتو کې به قبلو او بعدو معرب وي او په دې یو حالت کې به چې د متکلم په ذهن کې وي لفظونو کې نه وي او ذهن کې وي نو په دې کې به دا بیا مبني وي. ټیک شوه. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.